سوات سیدو شریف کې خبريالانو ته خبرو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د کرونا وایرس لوجې صوبه د مالی بحران سره مخ شوې ده. د کرونا مخنیوي او د متاثره خلکو لپاره په اربونو روپۍ لګولای شوي. دوی ویل ځکه ټوله صوبه کې ترقیاتي کارونه د ځنډ ښکار شوي دي. 53 ارب روپۍ خو موږ ته نقصان شوی دی پروینشل ګورنمنټ ته. زما چې کوم د صوبې 108 ارب ډیولپمنټل پورټفولیو وه نو هغې کې تقریبا موږ په 60-70 باندې سټک شو. بقای موږ نقصان وکړو هغه موږ د کوویډ د وجې موږ ډیولپمنټل کار نور جاري ونه ساتلی شو ځکه چې 32 ارب روپۍ موږ کوویډ ته ټرانسفر کړو. په هغې کې مو 13 ارب روپۍ ټاپ اپ کړې د احساس پروګرام کې او د هغې سره 8 ارب روپۍ موږ هیلث دغه ته ورکړې سیکټر ته ورکړې او نور دا کم ریلیف خلکو ته ورکول نو دا تقریبا 32 ارب روپۍ خو موږ په هغې کې انویسټمنټ وکړو. دې کال کې 24 ارب روپۍ موږ صرف د کوویډ دپاره یې کړو. وزیر اعلی په دغه موقع زیاته کړه چې د سوات ترقۍ لپاره کارونه یو ځل بیا روان شوي دي. د سوات موټروی فیز 2 لپاره 19 ارب روپۍ مرکزی حکومت منظوري کړي دي. ډیر زر به د سوات موټروی پرانسته وزیر اعظم عمران خان کوي. دوی ویل په ضلع سوات کې یو شمېر ترقیاتي کارونه په مکمل کېدو دي. زه دا یو خبره کوم چې انشاءالله د سوات جیل بم کولاوي جان جیب کالج بم جوړیږي د کالام روډ مکمل شو د ملم جبې روډ مکمل شو دا اسپتال د کولاو شو د فیډز اسپتال لپاره کابل کې ځمکه ورکړی شوه د انجینرینګ یونیورسټۍ لپاره ورکړی شوه په مټې طرف ته د اګریکلچر یونیورسټۍ لپاره ځمکه اخیستی کېږي په بریکوټ کې د وومن یونیورسټۍ کیمپس ځمکه اخیستی کېږي. تاسو دپاره ما دغه اعلان کړی د سکیم میډیا کالوني په هغې کار روان دی تاسو مخامخ دی ډینټل کالج اپروډ دی انشاءالله هغه به هم ډېر زر فنکشن شي. وزیر اعلی په دغه مهال ویل چې سوات کې به د ټیمبر مافیا په ضد سخت ګامونه پورته کولی شي. دوی ویل په صوبه کې د کرونا وایرس په ختمېدو دی او ډیر زر به لاک ډاون په مکمله توګه ختم کړی شي. تعلیمي ادارې به پرانستی شي او د سیلګرۍ په ځایونو به بندیزونه ختم کړی شي.